رمضان بخير رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानो कदरमंदो मिनवालो तास्ता हर कले वायु हम पश्तोवन रमज़ान ट्रांसमिशन बखैर रमज़ान के ज़ेम स्तासो अखबल अरबाज खान او زه یم مومنه خان. او مومنه جی نن د خیره چې کومه ده نو یویشتمه روژه ده 21 روزه شو او 21 رمضان المبارک یس او درېیمه اشرم شروع شوه. جی بالکل. دې اشره کې لیلة القدر هم راځي، کوم چې زر میاشتو نه هغه ده ښه ده. افضل ده د دې Yes, عبادت افضل چې ده. کوم دینو د عام ورځو نه ډېر زیات افضل دي او بیا بالکل دا د درې معاشره ده او درې معاشره چې کومه ده نو هغه د نجات ده د دوزخ د اور نه د نجات ده. د درې معاشرې دوا ده چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، چې یا خدای پاکه بېشک ته معاف کوونو والی او معافي ورکوونه ستا ډېره خوښه ده، بس ته ما هم وبخه. په دا دوا به کوو چې الله تعالی دې مونږ نه رضا شي او الله تعالی دې مونږ ته دومره حیثیت راکړي، دومره استطاعت راکړي چې مونږ د دې زبرګو ورځو نه د دې زبرګو شپو نه ډېره فایده واخلو او په هغه لار روان شو په کوم کې چې د الله رضا ده. مینوالو دا 21 رمضان المبارک چې کوم دی که نه دا د اسلامي تعلیمات په روحانه دغه کې چې کوم دی نو یو ډېر روحانه حیثیت لري، یو ډېر اهمیت لري او هغه داسې چې په 21 رمضان المبارک باندې شیر خدا حضرت علی کرم الله وجهو شهادت نصیب کړی و. 19 رمضان المبارک باندې د کوفې په یو جومات کې د سحر مانځه کې د ړومبنۍ رکعت په ړومبنۍ سجده کې چې تاسو سجده کوله نو یو مرتد یو مردود عبدالرحمن ابن ملجم په تاسو باندې د خپل تورې نه یو ډېر بې دردۍ سره وار وکړو. تاسو ډېر زیات زخمی شوئ، 2 ورځې تاسو چې کوم دی ډېر تکلیف کې وی او بالآخر په 21 رمضان المبارک تاسو جام شهادت نوش کړو. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ژوند که مونږ مطالعه کوو نو داسې د شجاعت د بهادرۍ داسې کیسې دي چې د دې برخه بل چېرته نه میلاویږي. تاسو ته لقب شیر خدا هم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی او تاسو په باره کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې انا مدینة العلم و علی بابها، چې زه د علم یو شهرم یو خارم او علی د هغې دروازه ده. نو موږ مسلمانان د حضرت علی کرم الله وجهو د ژوند نه د شجاعت د بهادري د عظمت د ذهنیت د علم و فضل یو ډېر لوی سبق اخلو. الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. بېشک. جی او تاسو کیسه وکړله حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې هغه شهادت نصیب شو ورته چې کله هغه شهید کېدو هغې نه پهله هغه 2 ورځ چې و ډېر زیات زخمي و او هغه زخمي حالات کې هم خپل بچو ته څه نصیحت کړی و؟ صبر وکئ، مونځ قایم کئ
او دسه انصاف فیصله وکړي چې هغه ټولو لخوا बेशक जी मोमिना مونږ سره نن سدي په پروګرام کې او د دین وړاندې چې مونږ چرته ځو مونږ بلاړ شو کچن ته فراسیاب خان څنګه حال دی السلام علیکم وعلیکم السلام سر زقیم تاسو خیر مومنه تاسو څنګه الله کرم دې سر سدي نن څه مینیو کې څه سره سر نن به زموږ کچن کې پخېږي پیری پیری بایټس That's my favorite, you know. دا پرون bites. مومنه فرمایش هم کړو پیاری بایټس جی دا ما فرمایش کړو چې دا پاخه کوي کنه دې نن پاخه ډېر مننه تھینک تاسو یو ایسا تھینک یو او دې ریسپی خو به مونږه بعد کې جی، شیر جی. کوو تاسو دا وایئ چې کوم کوکینګ آیل کې دا پاخه زموږ د اولنې ډیش په دا موږ پخو په شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کې شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا توانا हम मना रहे हैं 62 साल के एहतमाम पर कामयाबी का जश्न अगे सरा सरा तासु چې دا کچن انټیریئر ګورئ دا سیټ اپ ګورئ دا شیزي کچن اینڈ انټیریئر طرف نه دی اگه نه علاوه تاسو زموږ سیټ باندې چې څومره هم فرنیچر ګورئ دا بیلاس انټیریئر طرف نه دی او زموږ پروګرام کې تعاون کړی دی موږ سره عمرز الکترونیک تاسو ټولو یو جهان مننه جی بالکل او دلته خو یو وړو کې شان بریک او د بریک نه پس راځو خپل ملمنو سره بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان جی ویلکم بیک ناظرین یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې او څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ دا سیګمنټ دی د مقابله نعت خواني او دې پیره چې کوم دی زموږ چې کوم کنټسټنټس دي ډېر ښکلي ښکلي وړې فرښتې په شان ماشومان دي دوه یو ډېر ښکلی ماشوم دی نو نن به چې کوم دی موږ د دوی نه کلام پاک اورو دا خو ډېر لږ یونیک خبره ده خو ډېره ده د خوندناکه هم ده او د دې چې کوم زموږ سیګمنټ سپانسر دی هغه دی سکون جی او زموږ چې کوم دي جج صاحبان هم راغلي دي میډم جویریه طارق صاحبه او قاری صبغت الله صاحب محمد جی محمد قادری صبغت اللہ قادری محمد صبغت الله قادری صاحب جی مومنہ जी सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन सुकून से पुरसकून पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड खाना और पीना नहीं सिर्फ लगाना है सुकून से होगा हर घर पुरसकून पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड सुकून से पुरसकून जी अगर सरा सरा जमुन सरा दे क्यूट माशुमान दी अलीहा इमरान मनान मुगल कादरी और इरहा इमरान अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हो क्या हाल है ठीक ठीक है आप हो नात पढ़नी है ना नात पढ़ लेगी हैं स्टार्ट ले याद है जी चले बिस्मिल्लाह हम स्टार्ट ले रहे हैं अलीहा इमरान से नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह
माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत खूब हो गया भाई, जबरदस्त हो गया। जी मनान मुगल कादरी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वाइज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वाइज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जी माशाल्लाह भाई, आज तो कंपटीशन बहुत टफ है बहुत टफ है ना? बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। जी इरहा इमरान। رقت عيناي شوكا ولتيبة ذرفت عشقا، فعديت إلى حبيبي فاحتت يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، قلب بالهك تعلق وبغاره راي تعلق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي وأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، يا طيبة جدك صبا برسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد، اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك
या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज वाकई में क्या competition बहुत कंपटीशन मुश्किल है, लेकिन कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स ऐड करेंगे हम सर। अलीहा इमरान, आपने तो बहुत झूम के बड़े एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ा और ज़ुबानी पढ़ा। वी वर ऑल, हम दोनों बड़े हैरान कुन कंडीशन में थे माशाल्लाह। मतलब छोटी उम्र की वजह से सर जो हम बात कर रहे हैं कि शी इज़ यंग, तो मतलब शी इज़ जस्ट 5, तो उस हिसाब से 5 साल की उम्र में हाफिज़ा होना नात में ये बड़ी बात है माशाल्लाह। और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहीं, ट्यून से आप नहीं हटी, आपका स्केल बिल्कुल ठीक था। मन्नान बेटा, आपने बहुत प्यारा कलाम चूज़ किया। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, बहुत ही उम्दा कलाम है। थोड़ा सा स्केल का इशू आ रहा था। सिबगत आप कंटिन्यू, मैं आपको कहूँगी करें। बिल्कुल मैं करता हूँ, लेकिन उससे कबल मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जब बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे। अभी भी मैं उसी कैफियत से बाहर नहीं आ रहा इन बच्चों को देख के। माशाल्लाह ये मासूम कलियाँ हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करती हैं। अल्लाह इनको नज़र बद से महफूज रखे। और यकीन करें थोड़ी देर के लिए तो हमने फाइल्स बंद कर दी, हम जजमेंट तो भूल गए ना। बच्चों को देख के दिल खुश हुआ। हाँ जी बिल्कुल। अल्लाह इनको नज़र बद से महफूज रखे। और बाकी तो ये तीनों विनर है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, हमारे लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। बाकी इतना आपका थोड़ा सा गला प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कर रहा था, आपका गला खराब है, लेकिन आपने निभाया, सुर आपने पक्के लगाए हैं माशाल्लाह। मन्नान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह अभी इस वक्त ना हमारी राइजिंग स्टेज पर है माशाल्लाह। ये इसको इंशाल्लाह अल्लाह पाक मजीद उरूज देगा, बहुत आगे जाएगा। लेकिन बेटा थोड़ा सा आपका स्केल का इशू है, जो मोस्टली आपको हम कहा जाता है, अक्सर मुकाबलों में कहा जाता है कि स्केल अपनी कैपेसिटी को पहले पहचाने कि मैं कहाँ पे मेरा कहाँ पे स्केल है। अब अपने उस स्केल से शुरू करें। आपका स्केल अपनी एज से ज़्यादा ऊपर था, आपको पता है। जब आपने अपनी एज से ऊपर का स्केल पकड़ लिया ना, तो आप मुश्किल होती है फिर अदा। आप अपने ऊपर जुल्म ना करें ना। हम ये कहना चाह रहे हैं, कंपटीशन में रिस्क ना लें। अच्छा पढ़ें, सादा पढ़ें, मुनासिब पढ़ें, उतना पढ़ें जितना ठीक है, जितना आप पढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं ना अपनी चादर देख के पाँव फैलाना। तो आप अपनी जो पाँव है ना वो चादर से बाहर ना लेके जाएं। कोशिश करें कम स्केल से शुरू करें, तो आप यकीन करें खूबसूरती के साथ उसको निभा सकते हैं। बाकी कलाम आपका बहुत अच्छा है, फिर भी आपका बहुत अच्छा है। इतना बड़ा कलाम इसने पिक किया है। तो फिर आज ये हमारा विनर कौन है? विनर आज अगर आप इजाज़त दें तो हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, और हम प्रोड्यूसर साहब से भी इजाज़त करेंगे कि आज हम 2 विनर करेंगे, कि हमारे लिए तो मुश्किल हो गया। अच्छा? बहुत मुश्किल है, मार्क्स इक्वल आ रहे हैं सर 2 पे। नहीं वो जाहिर है, हैम्पर तो हम तीनों को ही देंगे, लेकिन वैसे आप तीनों जीत गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर ऐसे ही कैटेगराइज कर दें। कैटेगराइज अगर करें ना, तो जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जैसे हमने मन्नान की पॉइंट आउट की हैं, तो उस हिसाब से इरहा जो है ना वो आज हमारी विनर है। उस बच्ची ने माशाल्लाह बहुत सुर में पढ़ा, ठहराव में पढ़ा, और इवन उसका गला भी खराब था, लेकिन उसने निभाया। अच्छा, 2 विनर। सेकंड पे हमारे मन्नान भाई। सेकंड और थर्ड। चले जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले इधर आए, आप लोग तीनों विनर हो। तीनों विनर हो। 2 को हम सुकून देंगे, सुकून का ये गिफ्ट हैम्पर, और एक को जो है ना वो हम करशी का जामे शीरी देंगे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ जी, आ जाओ। इनको हम इधर आ गया हो ना, माशाल्लाह। फर्स्ट है ना, इधर आ जाओ, इधर इधर फर्स्ट है ना, उधर जाएं आप। इस तरह ऐसे फेस करो। मन्नान आप भी आओ, आप भी आ जाओ। बेबी इधर आ जाओ, इधर। ठीक है जी, चलें एक सुकून उनको दे दें। ये आपके लिए, ये आपके लिए, मुबारक हो। पकड़ लेंगी। पिक्चर बनाते काफी भारी है। और ये आपके लिए हन्नान, भारी है ना। बनान, नोमान, बहुत अच्छे हैं, शाबाश। सर 1 सेकंड रुक जाओ, हम पिक्चर ले लेते हैं आपकी, ऐसे ही पकड़ो। वो हम अच्छा चलिए बाद में कर लेंगे, ठीक है ना जी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। इधर इधर ही रहे, ठीक है ना। और मेरे वालों दे सर कम देनो मुंग अखलु ये ओडू के शान ब्रेक हो दोबारा रमजान बखैर रमजान, बखैर रमजान। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मोहब्बत
सौत का ज़मज़मे सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से जान तेरी सर बसर जमा दिल तेरा आईना मिसाल जान तेरी सर बसर जमा दिल तेरा आईना मिसाल तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से ए मेरे शाह शर्को गर्ब नाने जवी ग़िज़ा तेरी ए मेरे शाह शर्को गर्ब नाने जवी ग़िज़ा तेरी ए मेरे बोरिया नशीं सारा जहां गदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से संग ज़नों में गिर के भी तूने उन्हें दुआ ही दी संग ज़नों में गिर के भी
दश्ते बला से बारहा गुजरा है काफिला तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह 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 जी। रिजवान कोनैन साहब, माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा आपने, बहुत ज़बरदस्त जी। मोमिना जी, तासु ब्याह के चंता लाड़े? Yes, nan peri peri bites जोड़ेगी, you know, my favorite dish. او مونږ به افراسیاب نه د دې ریسپي ته پوښتنه وکړو چې زه کله کور کې جوړول غواړم نو مالا ایزي وي. بیا د دې چې کوم مین انګریډینټس دي ټول نه ضروری چې دی د غټ مرچکي دی ته جرمن چیلی وای او الپینوم دی ته وای، دا د دې مین انګریډینټ دی او دې کې به موږ سټفینګ کوو. ټول نه پهلو دې سره چکن موږ د دې پین کې فرای کوو او په چکن کې به موږ مساله ایډ کوو، پیری پیری مساله. پیری پیری جی. مساله هم لیدلې دي افراسیاب چې مطلب هغه سټریپس کې کټ وی کنه چکن جی، نو جی، تاسو دا بالکل. کیوبس کې ولې کټ کړی دي؟ هغې یو وجه ده ولې چې ما خپله یو ځل خوړو که نه نو هغې چې کوم سټریپ وي نو بایټ کې نو هغه پوره پیس ورسره روځي یو بایټ سره. نو ځکه ما اوس دا لږ چاپ کو واړه کیوب کې مې کټینګ وکړو چې تاسو یو بایټ خورئ نو یو بایټ کې دومره چکن راځي چې څونه بایټ وی کنه. جی جی بالکل. او تاسو دې کې انډا مچوي؟ ما ته خو نه پته چې دې کې انډم یوز کیږي. د چې کلم د فرایډ آیټم خبر راشي که نه هغې دپاره 3 بال پروسس ورته وایي. دې کې 3 شیزونه راځي، میدا، هګۍ او بریډ کرمز. څومره چې فرایډ آیټم دي نو هغې دپاره دا 3 شیزونه ضروري وي. او دا به مونږه فرای کوو. شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، شمع کا گھرانہ، صحتمند اور توانا. اواز چې کوم دی نو اوس خو مخکې د خیر اختر هم را روان دی که نه؟ تاسو شاپینګ وکړو؟ نه زما به څه شاپینګ دي. نو بیا هم که نه نوې کپړې، نوې نه پیزار. هغه وخت لاړو بس ماشومانو بس چې کوم دی نو شاپینګونه کول. اسه ما یو سوچ کول چې زه به تاسو ټولو نه عیدي اخلم. ها او ځکه خبره ده، ولې نه؟ او که نه دې له ریډي شئ پیله نه. ټول نه بالکل چې موږ ریډي. ما وایې که نه چې لکه اوس اختر را روان دی نو په اختر کې بیا څه کور کې څه پخوئ زیاتره؟ زیاتره خو خواږه پخېږي که نه. هغه څه وي ته قورمه، سوی، شیر قورمه او کسټرډ شای ټوکړې او دا شیزونه که نه؟ جی جی تاسو خو خواږه نه خوښېږي که زه نه؟ خواږه خورم خو لکه داسې اوکیژنلي، شوق سره. کله دومره زیات زما ته ضرورت نه پېښېږي. او جی او دې کې مونږه موزریلا چیز، چیډر چیز. دې کې موزریلا زیاتره یوز کوي خو چیډر پکې دې کې ټیسټ خوند کوي. دا اوس چیډر چیز دی. دا اوس چیډر چیز دی موږ سره. صحیح صحیح. حاجی کا جی قاری صاحب कैसा रमज़ान जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा। हाँ माशाल्लाह, ये तो है कि रमज़ान जो है ना वो काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। बीच में थोड़ी गर्मी हो गई थी जी, लेकिन थोड़ा सा अब मौसम थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी। तो क्या करते हैं आप इसके अलावा? मैं IT ट्रेनर हूँ। हाँ, IT ट्रेनर। IT ट्रेनर भी हैं, तो ये शौकिया करते हैं? नात जो है ये मैं मोहब्बत से पढ़ता हूँ और माशाल्लाह। ये चूँकि ज़रिया मुआश तो है नहीं, ज़रिया निजात की घर से जो है ना महफिल में जाना होता है। तो वाह जी वाह। आपका शुक्रिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सेट पे आपके साथ बात हो रही है। नहीं नहीं क्यों नहीं सर, हमारे लिए भी ये ऑनर की बात है। जज़ाकल्लाह। तो इसको सीखने के लिए कोई अमल होता है? जी नात बिल्कुल, इसको बाज़ाब्ता सीखना जैसे मौसीकी सीखी जाती है, मौसीकी ही के कवायद ज़वाबित जो है ना नात में होते हैं। सुरताल ही है जी ना? सुरताल है जी। सुरताल के बगैर तो कोई भी चीज़ है वो अधूरी है। उतार चढ़ाव जो है जी उतार चढ़ाव वो उसी से रिलेटेड है। और आवाज़ जो है वो ये खुदादाद सलाहियत है लेकिन इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। जी 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 मज़ीद रियाजत की ज़रूरत पड़ती है। साज़ा के पास बैठकर इसको प्रॉपर आवाज़ को बेहतर बनाना, मजबूत बनाना, जिसमें तवानाई आ जाए, तो ये एक रियाजत। तो आपने किससे सीखी? मैं सैयद मंजूरुल कुनैन शाह साहब से। अच्छा 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 अच्छा, उनसे सीखी? जी मैंने उनसे सीखी। सही सही। कारी बासित साहब
कारी बासित साहब जो वो कुर्रे हैं, कारियो कुरान है, बहुत अच्छे कारियो कुरान है, तो उनको सुनने का इत्तेफाक हुआ है। नहीं, एक जो पुराने होते थे मिस्र के थे, जी मिस्र के थे, हाँ, बस उनको सुनने का इत्तेफाक है हुआ ना? जी, कभी मुलाकात या हमने भी बड़ा उनको सुना है। वो अच्छा, किरत में वो एक उनका अलग एक मुनफरिद वो मकाम बस था। अपने काम में जगते हैं, हाँ बिल्कुल कल सब सही बात जगते है। हैं। जी जी जी। तो चलें एक और हमें कलाम सुना दे जी। जी बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल भी मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, जमाना उनका सदका खा रहा है, जमाना उनका सदका खा रहा है। और अरबाबी शेर देखिएगा, ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा
से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हारा से होकर आ रहा है, दरे ज़हारा से होकर आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। अल्लाह जी, माशाल्लाह जी, रिजवान साहब बहुत खूब, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। किचन वालों सहालाती बस मुंगा उस पेरी पेरी बाइट्स چې دی هغه فیلینګ کوو هغې دپاره مونږ څه ریسیپي در سره شیر کوو. پهله چکن به تاسو بالکل واړه واړه کیوبس کې به کټ کې هغه مونږه شمع بناسپتی اینډ کوکینګ آیل کې لږ فرای کو. هغې نه پس مونږه پیری پیری چیلی پاوډر چې دی هغه پکې واچول او هغې نه پس کریم پکې ایډ کړ. هغه چې لږ پاخه شي که نه بیا به تاسو چې مونږ سره کم مرچکي دي الوپینو چې دي هغې کې به فیلینګ مونږه وکړو ویت چیز. او د دې چې کوم الپینس دي کنه دا جرمن چلی دا چې کله تاسو والے کټ پې کې او دینه کوم سیډز وی هغه برو باسي او دا په اوبو کې او وینیګر مطلب هاف کوانټیټي اوبه 50% او 50% وینیګر باغې کې به دا ډیپ کوي یو 10 منټ لپاره. هغې نه پس به دا نور پروسس بیا شروع کوئ. نو هغې څه فایده وي؟ هغې دا وی لږ دې کې یو پیکل ټیسټ راشي که نه پیکل جوړ شي او کوم سپایسینس وي هغه د دې لږ کم شي. او دا به مونږ اوس څه کې ډیپ کوو؟ دا به اوس مونږ سټف کو دې نه پس به دا مونږ پهله انډې کې ډیپ کوو بیا به میدې کې کوټینګ ډبل دوباره लास्ट पे बिया ब्रेडिंग की मुंग कोट को और दावा मुंगा बिया फ्राई को शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल 4 नस्लों से मकबूल तरीन इंतखाब. जी मीना वालों दल तखली उड़ के शान ब्रेक रमजान बखैर रमजान बखैर रमजान. वेलकम बैक. हम पश्तून रमजान ट्रांसमिशन पर खैर रमजान के उजल ब्या मुंगा तस्ता हर कले वायु और मुंग सरा गेस्ट के मौजूद दी हमायूं मोमन साहब सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीटीआई. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सिंह है दास सर. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. रोजिम सिंह है तेरी नन सभा रोजे बद 12 घंटो रोजम से रोजे ही आगे के वस कंप्लेन वगैरह द्वयम खबर दादे चे द रोजे चे कम एसेंस से आगा सबर दे. No, you have to learn that thing and this is वाला कोस हम देर सबर के न पीटीआई वाला को बस तासो सो हम तासो तास सबर न दे सबर दगा देर ज्यादा दे ना ना पकार हम दे असीम पकार दे सबर हम दे ओगरे साबर हमेशा आगा सड़ई चे कम पे हक बांधी. दा खबर हो जी. आगे सरा सरा मुंग सरा अबीरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाची इंसानियत खिदमत और हेल्पिंग हैंड के अहम किरदार अदा कर दे मुंगा तास्तम हर कले वायु. ढेर मेहरबानी जी. अगर सरा सरा मुफ्ती अनवर सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. सिंह है तासु अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अस्सलाम. अगर सरा सरा शाहरुख खान साहब हेल्पिंग हैंड्स बानी दे कम च रोजाना जरूरतमंदों ला अफ्तार इंतजाम काई. सलाम सर. तास्तम मुंगा खपल प्रोग्राम के हक कलेंगे जी. रनो मेहमानों तास्ता हर कले वायु. सर how would you react to 27th amendment? ओके बेसिकली 26th amendment 27th amendment दे के बेसिक चिकम कॉन्सेप्ट दाओ इट्स अ शिफ्ट ऑफ द पावर एंड डिसमेंटलिंग ऑफ जुडिशरी द दो से जुन शवेदी एंड एक्सटेंशन ऑफ द पावर. These are three things. Judiciary ओगरे कुरान के पज़े पज़े द अदल आगा दे इंसाफ खबर निश्ता अदल दे मुंगा दा चिकम सुमरा पॉलिटिकल पार्टी थी स्पेशली मेंशनिंग टू पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ड्यू वेल चे मुंगा खपलो के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करे दे
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जमुंगा दादे चे खामखा बा यो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बा पके राजी बा या बेंच बा पके राजी टेक शो दियो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जोड़ को पर 2024 के चिकम 26वीं तरामीम हो आगे के नाउ दागे कॉन्सेप्ट दाओ चे जमुंगा पेंडेंसी ऑफ केसेस डेर ज्याद दी और अदालत बांधे डेर ज्याद बोझ दे बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस गोइंग इनटू द सुप्रीम कोर्ट नो आगे द वजह ना सुप्रीम कोर्ट अखपल कार शिकोले और मुंग पशांते कसान या नूर चिकम नॉर्मल कसान दी आगे अखपल केसेस तजीन अगर डिले कीगी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड सो वी मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और अ बेंच and the same people were in that bench. Now, as a student of science, I take it as a pilot study. Fast forward 1 year, 2025, fast forward. Result, pendency of the cases has gone up. Matlab that is, our problem is not constitutional bench or constitutional court. Our problem is our judges are not working. Why? Because they are not used to work. Simple खबर है चीज उगरे चीज माँ सरा 10 cases दी either the capacity is not there खा बल दा दे उगरे we do not work scientifically they say चे यारा the court चिकम दे करना weightage चिकम दे करना cases we do not distribute according to the weightage for example मुंगा सलोर जजानियो they are different case weight. A criminal case is a very simple case. A civil case is a very difficult case. There are civil case ke when it comes to some kind of speciality aga chikam reference rashi kana aga noram pake granchi. So you have to put weightage on the case and then you divide that case differently. So 10 case of yours and 10 case of mine may have a different weightage. So our system does not work on the evidence based decision because zyad pake kamakal kasan make nasti. They don't use their brains. That is the problem. Our decisions stands wrong because it is not based on evidence. It is based on anecdotal finding. That's a flaw, sir. Like the whole system. Like if they are not that capable of, It's then me, how they it's possess me, such seats? Ogre, it's me, it's you, it's everyone. If I'm in a position, for example, a politician is in a position to appoint a judge, the day adokar nishta che judge appoint, ki judge should be appointed through a system. England ke there is a system where judge is appointed and they see his ethical value, his moral values, his educational values. And if I appoint someone who does not fall into this category, he can be removed, he can be disallowed. Supreme Court India ke Supreme Court disallowed or they disallowed the thing आगे के दाव चियो कमेटी जोड़ा शवेवा सिंगा पाकिस्तान के नंदे and that committee was doing that thing. As of today, in a committee there are more people in the from the government side, so that means any judge who is pro-government will be elected, and that is exactly what is done. If I don't like you as a judge, Zubastabat Olegam Tataba Alta Charta Suvartave quit it. And if you don't go, you will be retired forcefully. That is what we have done with this judiciary. Judiciary has become a tool in the hands of authority. And who are the authorities? Now, see the system how it works. Munga da constitutional court de la para jod kade ho che de ke khali constitutional season ba discuss kigi. Day before yesterday we passed a bill in Senate where they have given criminal cases to the constitutional court. Allahu Akbar. Na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Not Allahu Akbar.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. They are playing with the destiny of our younger generation. It is people like them who are saving Pakistan. It is people like us who are ruining Pakistan. بٹ سر هغوی غریبانان خو هغوی دومره دغه اکسس نشته که نه د هغوی په لاس کې خو دومره څه شته نه. That is what it is. Those who are in power. सर जी 2018 نه واخله 2021 کې کووډ راغو دا هغه کو ټوټل 55 روپے په پیټرول کې سیوا شوی وو. 2018 نه 2022 پورې ټوټل 55 روپے دا په یو شپې کې 55 روپے سیوا کړي. هغه وخت کې 120 روپے بیرل لو $120 بیرل لو. نن سبا په $80 باندې یو بیرل دی. ولا پکې سیوا شوی نه دی یې سم. But they have increased the price because they don't have any income. They're just making. ډاکټر حفیظ پاشا ریپورټ وګورئ تاسو. هغه وایي چې دیو وایي چې زمونږ چې کم آوټپوټ دی هغه دومره پرسنټ انکریز شوی دی. Every 1% of output is equivalent to 0.6% of the job creation. And they are saying چې زمونږ دومره آوټپوټ دی او job creation it does not match. Problem دا دی. And making it a lame excuse of Iran and all that چې کوم دی وخت crisis. ایران کې وګورئ. Iran is a brother country. زمونږ گاونډیم دی پکې. You know what I'm saying? I'm saying چې وګوره زه یهودیانو سره نتنیاهو سره I've got nothing to do. I'm dealing with Donald Trump. And Donald Trump is dealing with Netanyahu. And Netanyahu has said that it is my 40 years of wish to attack Iran. And I wanted America to attack on Iran. And when American attacked Iran, Trump وایي چې ما ځکه اټیک وکړو ځکه چې کله مونږ ځکه اټیک وکړو چې دیو چې ما به اټیک نو کړی نو چې اسرائیل به اټیک کړو نو دیو به خامخا زمونږ ایسټس باندې به اټیک کړی. So I preempt that thing. And we are with Trump. مونږ ورته ویل چې ډېر ښه کړی دی. So just imagine, څومره زیات, you know. Still we voted for him for the Nobel Prize. Peace of Nobel Prize for Peace. څه لپاره وګورئ. In my opinion, if I am illegitimate, I will try to justify my existence by going to any lengths. او په دنیا کې څه کېږي خوشامد وکړه. د بني آدم خوشامد وکړه ورته مخکې وروستو شه چې سر ته ډېر ګریټ او دا یا هغه بیا ریسپیکټ نه وي که نه سیلف ریسپیکټ اوس ریسپیکټ شته ده که نه کور کې نشته بهر به څه بهر به څه وي او بیا they still demanding که do more وګورئ خبره دا دی چې if you do not know how to say absolutely not, if you can't say absolutely not, then you will have to do more. जी Sir, excuse us for just a few minutes, sir. हाँ जी फराज साहब सब पोजीशन दे किचन के जी अरबाज सर जमुंग पेरी पेरी बाइट्स रेडी शू और वेल प्रेजेंटेशन सर चीज सॉस सर मुंग डिश आउट को द चीज सॉस तासिंग जोड़ को फ्रेश दी की मुंग चेडर चीज यूज को चिली सॉस मुंग यूज को मिल्क मुंग दी की यूज को हाँ ओके और द पेरी पेरी बाइट्स मुंग पखकड़ी दी पशमा वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल के शमा का घराना सेहतमंद और तवाना जी میروان دلته اخلي یو وړوکی شان بریک او بیا راځو تاسو په بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان جی ویلکم مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې and we have with us our honorary guest جی مومن صاحب نو هغه مونږ کنټینیو کو سو لایک دا یو کیاس دی که نه سر کنټري کې ملک کې ډېر کیاس دی ډېر ډفرنسز دي اور بیا گلف وار همداسې دی وی کین بی د وکټم اف اٹ ټو بٹ وی آر لایک ګیټینګ وکټمز اف دیٹ ون وے اور دی ادر نو دا به څنګه راځو سر په یو پیج باندې لایک دومره ګیپ دی
دا زمونږ ملک چې کوم دی که نه اټ از لایک آی مین ګیو اټ ان ایگزامپل چې مونږ یو کور کې یو مشر دی او نور پکې رونه دي او د هغوی خپلو کې نه لګي بلوچستان والو سره نه لګي خیبر پختونخوا والو سره نه لګي او پکې چې کم ټولو نه مشر روړ دی هغه هر چا سره زیاتی کوي او چې کم مشر دی هغه هم زیاتی کوي دا به څنګه کېږي دې لپاره موږ خامخا به یو ځای به کینو به په میرټ به ډیسیژنز کېږي if you do not go on وګوره خدای پاک اصول دی میرټ those countries who follow merit آغا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کال داو کنا چې ظلم کا چکم نظام تو चल सकता है सिस्टम दे वो नहीं चल सकता लेकिन कुफर का चल सकता है कुफर का निजाम क्यों चल सकता है क्योंकि वो अदल पे है वो मेरिट पर है जुल्म जो होता है ना वो मेरिट पे नहीं होता और जुल्म जो होता है ना उसमें अदल नहीं होता जब आप अल्लाह ताला के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ चल पड़े हो तो आप कैसे आगे जा सकते हो हाउ कैन यू थिंक मुंगा दा सिंग सोच कोल इशू चे मुंगा खुदा पाक उसूल खिलाफ वर्जी बकऊ और मुंगा मख के बलाशु नशूत ले ऐसे दैट इज वन ऑफ द रीजंस मुंगना अगर टोल 1980s के पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ चाइना इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर मलेशिया ऑल ऑफ देम مونږ هغوی نه مخکې وو خو زمونږ اصول نو ظلم وو ناانصافي وه میرټ نه وو د هغې وجه نه شروع کې مونږ انډیا چاینا مونږ نه مخکې لاړو انډیا مونږ نه مخکې لاړو مونږ خو نور بنګلادیش چې مونږ نه یو شل کالو رستو راغلی هغه مونږ نه مخکې هی و دی بنګلادیش واز 75% behind Pakistan they are now 50% ahead of Pakistan can you imagine that هغې نه پس اوس وګورئ تیر شوی څلور کالو نه پاکستان چې کم ځای کې 2022 مارچ کې و نن هغې نه هم شاته دی مطلب پاکستان has started to go behind themselves مطلب ریورس ګیر یې لګولی دی and you expect us to go better زمونږ joblessness has gone from 5.5% to almost 22% زمونږ poverty has gone from and I'm sure they will tell you poverty has gone from almost 18% 2021 के 18% ته مونږ راغلیو 23% نه 18.5% था we have gone up to almost touching 44% बिल्कुल सही मतलब हर द्वैम कास is below the poverty line अब या डेफिनेटली बया दी कि कम देनो लका उस हغه डिप्रिवेशन या से दगा राशि वगैरह دیوبا مفتی صاحب ما بیل آउट کی مونږ چې کم خبره باندې نه پوهیږو کنه هغه دا دی کلکم راعین وکلکم مسئولا عن رعیته तुम में से हर एक नगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा چې مونږ په دې خبره باندې دا په ذهن نشین کو چې زمونږ actual exams هغه دی and we have to prepare for that مونږ به دلته به هیڅ غلط کار نه کوو صحیح خبره ده and that is what we are doing زمونږ چې کم دا دی کنه هغه څه وایي زمینی خدا बिल्कुल یو نه مونږ یریږو اوس वो राणा सनाउल्लाह सा वही वो जी हमने तो उसको 3 दफा ऑफर किया था वो बंदा अपनी बात पे डटा हुआ है अपनी बात पे कौन डटता है जो सच्चा हो बिल्कुल सही है सर तاسو ته لګي بانی پی ټی آی رهایی سره به دا ټول معاملات Imran Khan پټي is the name ji یس عمران خان صاحب जी هغه رهایی سره به دا ټول معاملات به ټیک شي he is reha he is just behind bars but he is mentally okay azadi is here महकूमियत
په زړه کې او په دماغ کې. They are, when you say beggars cannot be the choosers, you show them that you are mentally, you are a beggar. When you say absolutely not, you tell them that, look, I am mentally an azad person. I will respect you, but when you will respect me इक्विलिब्रियम पक्का at par. ته ٹھیک شو ته مانه به ډیر زیات مالدار سړی به خو وروره زما یو عزت دی زما عزت به کې نو زه به ستا عزت کوم. जी सर څنګه حال دی سر خیریت دی جی ماشاءالله د رمضان میاشت او تاسو سوشل اکټیویټي کوئ جی جی بالکل لږ بریف کوي چې تاسو څه جی مونږ رمضان کې د لسم کال د خیره چې فلیون غوري کرکټ ګراوند کې دسترخوان لګو او څنګه چې سېنیټر صاحب وویل هر کال زمونږ خلک تعداد زیاتیږي نو لکه یو خو مونږ ته اکثر خلک اپریسیشن راکړي چې ستا دسترخوان ماشاءالله ډېر غټ شو خو که براډر پکچر باندې سوچو کې نو دا زمونږ دپاره ډېر یو کمزوري ده زمونږه چې عوام ورځ ته ورځه دومره هغه شول چې هغه دسترخوان ته را روان شول لکه تیر کال ما سره به 300-400 کسان راتلل نن سبا ما سره 500 پلس کسان دسترخوان باندې کینی دا ولې چې پورټي ډیره زیاته شوله په پاکستان کې خیر دې نه علاوه مونږ چې کوم هیلپینګ هینډز راشن ډسټریبیوشن کوو مونږ اوس بنو ته تلیو هغې کې مونږه 140 راشن بیگز ډسټریبیوټ کړل په پېښور کې راشن ډسټریبیوشن کوو کوم چې داسې فیملیز دي چې کوم مونږ سره رجسټرډ فیملیز دي یا مونږه لیست جوړ کړو داسې دا ریسنټلی بر امام ته تلیو هلته کې چې کوم ټرانسجنډر کمیونټي ده هغو کې مونږ راشن ډسټریبیوټ کړلی او اورال چې هیلپینګ هینډز کوم دی مونږ دا شی لکه هیلپینګ هینډز ارګنایزیشن سٹارټ کړی ایجوکیشن دپاره خو ایجوکیشن نه مونږ اوس براډ کړو هغه مونږ اوس یو خپل پروجیکټ سٹارټ کړی 2017 نه خیرات نه روزګار په دې کې مونږ خلکو ته واړه واړه روزګار ورکو هغه چې بیا خپل پیسې ګټي دا ریونیو څنګه جنریټ کوئ جی ریونیو سر جی ایس سچ مونږ ته داسې سپورټ نشته دی ټول اسټوډنټ بیس دی جی والنټیر بیس کوو مطلب زه کوم داسې بیره د ما سره نور زمونږ یو څو داسې ممبرز بورډ اف ډایرکټرز دي چې کوم ما سره د 2015 نه لګیا دي نو سر تاسو ته د دې خیال څنګه راغو دا خو د نیکی عمل دی که نه دا په زه یونیورسټۍ کې وم جی نو دا بلډ ډونیشنز به ما ډېر زیات کول کړ نو یو ورځ داسې فلیټ نه وتم نو ماته یو کزن غږ وکړو وی په بایک روانې خیال سره زه وایي هسې نه چې اکسیډنټ دې کړي او مونږ چاته کال کوو هغه راته وایي چې شاهرخ ته بلډ دپاره فون وکړه نو هغه یو کلیک شو ماته ما چې دا یو داسې مونږ ته یو اداره پکار دی یا یو ګروپ پکار دی چې کوم کې لکه صرف که مثال زه اوس آفلاین یم یا زه چېرته بیزي یم نو دې ما سره تړلې خبره نه نو بس دغه یو سوچ رالو او هماغه ورځ نه مو دا سټارټ کړل تاسو هم د دوی سره مرسته کوئ بورډ اف ډایرکټر بورډ اف ډایرکټر یم 4-5 years د سره زکار کوم اور I've been in social work for the past 6-7 years now और it feels very amazing but जैसे शाहरुख ने कहा है कि poverty rate increase हो रहा है daily और बाकी it's amazing to work. आपने इनको कब ज्वाइन किया मतलब कितना टाइम हो गया 4 to 5 years सलोट زکال سر څنګه جذبه ده تاسو والا خبره چې والنټیرز کوي او دغه کوي that is the they are generation Z, they are the future او دیو دومره ایجوکیټډ دي مطلب وګوره نن سبا اوس بیا خبره کوم دیو کې شعور دی او مونږ ویو چې شعور نه ته خېټه نشي ډکولې can you imagine that په شعور کې شعور د وجه نه مونږ اشرف المخلوقات یو خو نه زمونږ لیډران داسې دي هغې وایي شعور سے پیٹ نہیں بھرتا نو سر هغه لیډران خو تاسو ته پته ده just imagine the quality of the leadership that we are facing जी जी and then we are complaining صحیح خبره ده سر روزه بچپن مو څنګه تیر ده تاسو راته وایي سر سر ډېر روانه لګوم سر خاجي ډېر روانه کار نه داسې قسم دې ډېر روانه سورانه به مو کو مطلب چې کم روانه مې نه کړی هغه معنی ته پوښتنه ډېر سخت روانه مطلب او زما والد صاحب خدای دې وبخي هغه ډېر سټریکټ سړی و he was a principal of military college JLM and he was a principal of Burnham college او ډېر زیات سټریکټ
نو هغې نه نو مطلب زما سر- هر دویم ورځ به زما به ما به وهل خوړل هر دویم ورځ سر خوراک شو کوم شته د وهل وکړه نه نه خوراک دا والا خوراک no. ښه شو کوي I enjoy food هغه دای کنه ونه زه هر څه خورم هغه ځکه هغه وایي فبأي آلاء ربکما تکذب چې څومره نعمتونه دي هر څه انجوای کوئ نه نو تاسو وی کنه چې لکه زه ډېر روان وم نو وران ماشوم خو بیا خامخا ما وهل ډېر خوړل ها وران چې وی کنه هغه ذهین هم زیات وي او یو نیډ وګوره actually زمونږ چې کوم criteria of intelligence دی that is wrong. A person can be intelligent in sports. A person can be intelligent in something else. مونږ هغه دا سبق کې چې څوک ټولو نه ښه دی کنه زه کلاس کې خپل زمونږ کلاس کې حسن ابدال I am from Cadet College حسن ابدال اوکې حسن ابدال کې 104 الکانو زمونږ کلاس زه په 101 102 103 104 نه 104 زمونږ یو دوست هغه پرمننٹ 104 ما 101 1 2 3 دیکھے زب کلا دیکھو کلا آخو کلا دیکھو کلا آخو. My point is the life starts once you do the post graduation. او ستاسو چې کوم هغه دی کنه کامیابی د څنګه چې دیو کې لګیا دی that is in مهنت. It is 1% aspiration and 99% perspiration. मतलब inspiration चाहना बा inspire केगे that is 1%. खो आगे लपारा चिकम मेहनत बके that is 99%. So where I am today, there is a lot of effort. Alhamdulillah असे तारीफ न कोम पदे वक्त दुनिया के 11 डॉक्टरान पजमा स्पेशलिटी के दासे दी चाहे सारा ची सो कम ट्रेनिंग कई दागे ट्रेनिंग पर दुनिया के रिकॉग्नाइज दे आई एम वन ऑफ दोज 11 डॉक्टर्स माशाल्लाह माशाल्लाह सर दغه مونږ وی کنه چې لکه سلیبس کې چې کوم د سکول سلیبسز کې هغه دغه پکار دي چپټر چې کوم تاسو پریکټیکل لایف کې پکار راځي لایک کیریکټر بیلډینګ دی یا د دې نه علاوه چې لکه دا دی چې every kid has got some talent you just have to explore it. اوس نن خو نن بل ورځ مې یو ځای کې مې هغه کېده چې اوس مفتي صاحب نن تاسو کولې شم چې یو داسې سبجیکټ دی مطالعه پاکستان چې سکه ټول دروغ وینا شوی دی مونږ هغه په روجو کې ویلی شو کې نشو ویلی genuine question سر مطالعه پاکستان کې څه دروغ وو هر څه دروغ دي everything is lie. A new chapter has been introduced just for one person. او هغه داو چې یو کس دی مطلب I am a subject, I am a person. The principal refused to accept me and I asked my father چې دا principal وباسا چې ماته admission ملاو شي. Just imagine. Just imagine چې پاکستان څه حال وي. You can think of the worst examples in the world and we have that in Pakistan. Sir, definitely da khode mufti sahab senator sahab so why mashallah the conversation totally with was in English or munga unable you padi bandi to understand but خبره دا ده چې د دوی چې کوم پوینټس مشاهده وده دوی او کوم خبرې دوی وکړلې نو هغه بالکل د عقل او شعور او د فکر او د تدبر نه ډکې دي ملک په دې وخت کې زموږ عالمیت دا ده چې موږ سیاسي اعتبار سره د دیوالیه پن شکار یو او زموږ د هغه دیوالیه پن د شکار کېدلو فایده هغه ادارې اوچتوي چې کوم آلریډي د هغوی کیریکټر په سیاست کې نه دی پکار او په ماضي کې هم بد شوي دي اوس هم د هغوی انوالومنټ چې کوم دی هغه بالکل هغوی ته موږ په ښه نظر په دروند نظر نشو کتلی زه چونکې دې پروګرام کې خو یو مذهبي بنیاد باندې کېنم ما آلریډي یو سیاسي JUI صوبایي شورا رکن یم زه سیاسي تعلق مې دې کې دی نو دا زما خپله نظریه ده خپل یو ویژن دی چې مونږ دا افسوس سره وایو چې زمونږ سیاسي پوزیشن په دې ملک کې هغه انسټیبل دی هغه مونږ د طاقت هغه پوزیشن ته نه رسېدلی چې کوم پکار دی که تاسو وګورئ چې د ایران نن سبا یو حالاتو کې روان دی او
دا غي اثرات په پوره دنیا باندې دي دا د پټرولو جړه و جړه د اسلا چې 55 روپیز هغه بیګا انکریز کړل هغه ریټونه دومره اوچتل دا زموږ لپاره لمحه فکریه دا سوچ خبره ده چې دومره یکدم مهنګایي بانه پکار و بس درځ یو وخت کلو ما 10 بجې خپل د گاډي ټینکه فل کړ فل کړ چې راځه کار کړي راځي د سیدی خو هغه بس عمر ورسېږي ایران دنیا لجټکا ور کړل خو یو خبره تاسو واورئ چې دا غوی خپل لغه نظام شورای چې کوم دی هغه دومره مضبوط دی چې دا دومره مالی فاینانشلی حالات په غوی باندې رالل دنیا دا غوی مخالف شولا اکانومیکلی غوی بالکل کته پزمکه باندې ولګیدل دا غنه باوجود احتجاجات وشل دا غنه باوجود دا غوی چې کوم آرمي دی هغه دا کوششونه کوي چې موږ راشو شو کې دوی فیل شون موږ به د حکومت باندې براجمان شو هغه د افرادو په اعتبار سره من پاور یو ریالټي په دنیا کې د جنگل قانون دی کنه جی چې چا پاور دی بس دا غوي ډنډه نو هغه دا کوششونه کوي اگر چې د فګرز په اعتبار سره هغه 50000 دی یا لاک دی فګرز خودي کنه جی او دا یو پرسن دی خو دغه پوزیشن چې هغه به دستور قائم و دائم وسومه په مستقبل کې دا غوی خپل شورای نظام مطابق غوی جمهوریت نظام مطابق خپل معاملې مخې ته وړل غواړي نو دلته خو مونږه د عجیب کشمکش کې مبتلا یو په دې یاره خوف کې مبتلا یو چې مونږ مزید د حرکت کوو یا قوم را پاسې احتجاج کوي نو حالات نور خرابېږي ډیکټیټرشپ هغه دستور ساله زمونږ ماضي چې کوم 40 ساله دی هغه ایکسپیرینس را مدي بیا بالکل نو دا مسله د سیاسي نابالغ توپ دی خدای دې وکړي چې زمونږ دغه مضبوطی پیدا شي سر تاسو سره لږ د وخت کمې دی نو بس میسج یا جسٹ ټو وایند اټ اپ زما ډیر لوی هغه یو ګیله ده سیاستدان سره څومره چې کوم موږ سیاستدانان یو مونږ ویو چې کله چې څوک غلط کار کوي کنه مونږ ویو چې یہ سیاست کر رہا ہے سیاست از عبادت خو مونږ سیاست دروغ سره هغه کو ځکه چې زمونږ سیاستدانان چې کم دي کنه هغه دروغ وایي across the board in the last 6 years 5 years in Senate I've seen everybody lying टोल पार्टियां ने बाशमूल पीटीआई वाला we are not honest with the country I wish I was strong enough to take a stand agar چې کوم وی کنه اسلام کې چې کوم ټول نه خدرجه داده چې ته ودرېګا په زور بازو باندې شټیک کا زه خبره کولې شم په دویم درجه کې I wish I had the power to correct things. Ode ke zamunga tol masharat galat khabare ke. For what? For a seat? Your seat la para? Your position la para? Power la para. Power la para? What power? Ne sabane. Sahi khabar hai. So مونږ چې کله پورې او دا چې کوم مونږ وکنه د دین وګره جدا هو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دین is not about knowledge deen is about how you live your life every day everything خو again مونږ چې کوم actual دین دی هغه مونږ راوستو with what people call it deen islam ke is a way of living deen par duniya ke is a religion there is a difference between religion and deen so we are confused my message to the Pakistanis are چې کله پورې تاسو خپل حق لپاره په خپل نه ودرېږئ هیڅوک به تاسو ته ستاسو حق په نه درکوي The Archa Kasano, 90% of our politicians have got assets abroad. The Munga Kasani Chimunga Daltabag Patibashu. So, stand for your right, know your rights, and be honest with everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. So nice of you, sir, for the precious time. It was really an honor to have you. Thank you so much.
مینوالو نور ملمانه به موږ سره وي نو مومن صاحب چې دی هغوی لږ راځي کې دی نو انشاءالله دی به رخصتو او تاسو سره ملاقات کېږي د بریک نه پس. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې د افراز صاحب او مونږ تیارو خپل سیکنډ ډش. جی افراز صاحب. جی مومنه زمونږ سیکنډ ډش چې دی هغه دی ویجیټیبل چکن ویجیټیبل چاؤمین. اوکے جی او دا به مونږ جوړو په ډالډا کوکنګ آئل کې. جہاں مامتا وہاں ډالډا. جہاں مامتا وہاں ډالډا. جی نو دې ریسپی مونږ سره شیر کړئ. او د دې چې کوم سپیګیټي دي هغه مونږ یوز کوو د بیک پارلر. بیک پارلر سبھی کہتے ہیں ا ٹرو پاستا ایکسپرٹ. بالکل. د دې ریسپی کې مونږ ته یو چکن پکار دی بونلیس 500 ګرام مونږ چکن اغسته دی او هغې نه پس مونږ سره ویجیټیبل کې دي کیپسیکم کیبیج بندګوبي ګازرې پیاز او اول به کوکنګ آئل ډالډا کوکنګ آئل اچو مونږ 4 ټیبل سپون هغې نه پس په ګارلیک پکې اچو چې ګارلیک لږ ګولډن براون شي خپل ویجیټیبل او چکن به پکې ایډ کو بیا به دا اسمبل کو. صحیح ده صحیح. جی او هغې سره سره مونږ سره نن داسې ګیسټ موجود دی کوم چې معروف صحافي هم دی हरमीत सिंह साहब. ډیره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ست شری اکال. بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو ښه. الحمدلله. ډیره مهرباني ځکه چې ارباز صاحب بلکې د دې والد صاحب چې کوم او الله دې ژوندی ساتي زما والد صاحب د هغه لوی فین و and I'm a biggest fan of ارباز خان. دا نه وایي چې دا اوس هم هغه شانتې دی. که وګورو نو سټل هی از ینګ او موږ چې کوم فلمونو کې چې اردو فلمونه د دې کتلې دي پنجاب یا د پښتو چې کوم فلمونه کتلې دي نو اوس مې مو کته د بالیووډ انډسټري کې حالانکه د دوی دومره عمر نه دی خو خپل ځان یې دومره مینټین ساتلی دی چې موږ ما وکتل نو هغسې لوک راځي ما ته بالکل. چې څوک هم راځي هم دا وایي. دا به د دې نه تپوس هم کو د ډایټ باره کې که نه چې دا ډایټ موږ ته هم دا پلان راکړي چې یاره آیا تاسو ارباز صاحب نن خو تاسو زما مېلمه سر څنګه حال دی؟ really a pleasure to have you ځکه چې ستاسو ویلاګز ګورو and that really just now motivate the people چې لکه یو بالکل ډفرنٹ کلچر دی ستاسو مطلب ریلیجیس هم دی خو لکه ګوره تاسو چې کوم پالنه ده هغه په پښتونخوا کې شوې ده. بالکل جی. او دې کې تاسو چې کوم دی نو رالوی شوي یې بلینډ اف ټو کلچر او په دې کې پالنه دا څنګه محسوس کوئ؟ واقعي دې باندې انټرنیشنلی چې وګورو بی بی سی سی ان ان په دې باندې ما باندې څه ډاکومنټریز هم جوړ کړي دي چې میټ وذ ا پټان سیک سو په پنجاب کې عموما موږ وګورو یا اورال دنیا کې زه ګرځېدل یم هلته یو سوچ دی چې یاره د پښتانه چې کوم دي دا ډېر خطرناک خلک دی او ډېر خطرناک دی. ایون پنجاب کې اوس دا شی لږ ډېر چینج شو مخکې به موږ په چې کوڅه باندې تلو نو اواز به وشو چې پټان آ گیا. زه چې کله رالم نو ما هم دا کوېشن کېده چې یاره په پښتنو کې دا سیکان څنګه دي نو بیا خو زموږ ډېره لانګ هسټري ده یو طرف ته خو زموږ که وګورو بابا ګورونانک جي چې کله افغانستان ته لاړ هلته سیکیزم شروعات شروع شو بیا چې کله مهاراجا رنجیت سنګ په دې علاقو باندې قبضې وکړې او د افغانستان پورې د هغه حکومت شو نو د هغه بیکګراوند چې کوم دی زموږ پروت دی هغه طرف علاقو کې که تاسو لاړ شئ شنواري سیکان به تاسو لیدلي افریدي سیکان به تاسو لیدلي. زما چې کوم علاقه ده بیسیکلی زه د ډسټرکټ شانګلې سره تعلق ساتم زما علاقه چکی سر دی او زما نکاح نه چې کوم وه څه فیملی انډیا ته شفټ شوه او هریپور نه موږ شفټ شو بیفور آی تھنک 100 year ago سو هلته موږ لاړو هلته زما چې کوم د هغوی براټ اپ د والد صاحب مې نیکه مې دا ټولو هلته وشو. یقینا خلکو دپاره دا دلته منل ګرانه وه چې یاره پښتانو کې څنګه هندوان یا سیکان پاتې کیږي خو د پښتنو چې کوم روایات دي کوم ښکلا ده هغه اوس ځکه چې اکثر زه لاړ شم کې پي کې ته نو ډېر خلک راغونډ شي ډېر مینوال دي هلته نو هغه وایي چې یاره زموږ په پښتو کې د پښتو د ژبې زموږ د روایت لپاره زموږ چې کوم پازیټیو ایمیج دی هغې دپاره ته ډېر کوشش کوي چې یاره پښتانه څنګه خلک دی د هغو رو رواج څنګه دي. ما 2-3 مثالونه دا هم ورکړي دي چې څنګه چې ستاسو د قبر ګټه یي که نه هغه زموږ دپاره چې کوم انتم سسکار چې زموږ کیږي هغه ټول د لرګو نظام چې کوم دی هغه زموږ خلک پښتانه کوي زما په کلي او ایون چې 2020 کې زما د ینګ برادر مډر شو
او ما ته اوس هم یاد دی چې تقریبا 300 نه زیات ګاډي د مسلمانان چې کوم پښتانه دي هغه مخې ته راغلي زما د رور باډي ریسیو کولو دپاره او په ما باندې چې کله مشکلات دي تاسو ته پته ده چې مقدمې هم ډېرې زیاتې دي مختلف ټي وي چینل هم زه وخت کې شوی ما د هغې باوجود که سټینډ ما سره سوکال یا زیاتره پښتانه علي او زما هم کوشش دا چې د پښتنو هغه رو رواج چې د هغوی یو تصویر یو بلیک تصویر پیش شوی دی هغه رنگین هغه ښکلوا هغه زما د اجرې ټنګ ټکور هغه میلمستیا زه پورې دنیا ته پیش کړم او د پک په تھرو باندې چې را پښتانه ډېر نرم ډېر ښایسته ډېر ښکلي ډېر مهمان نواز او همیشه تاسو زه په پاکستان ساوث پنجاب دا ټوټل پوره پاکستان کې ما ټراول کړی دی ما ډاکومنټري جوړ کړي دي ما ته دوه چې کوم خلک دی انټرنیشنلی که زما نو یو عراق خلک او یو پښتانه خلک دا ما ته د دو بریډ چې کوم د لږ ډېر داسې افکاري یس کنیکشن سټرونګ دي تھرو میلمستیا نو دا چې ما ډېر کم په نور ځانو کې لیدلی تاسو بلاګ جوړوئ که نه زه ما په خپله ډېر چینلو کې شوګانې کړي دي ستاسو شانې زه هوسټ پاتې شم کرنټ افیر شو هوسټ پاتې شم بیا مارننګ هوسټ ما کار کړی دی په مختلف چینلو کې بیا پښتو ژبه کې ما ډېر کار کړی دی په مختلف چینلو کې او دې سره سره پښتانه دوه درې چینل دي په دریو کې ما کار کړی دی او دې وخت کې زه د پښتو چې کوم ویلاګ دی په پښتو ژبه کې هغه باندې کار کوم اوس لکه روژه ده د خیره که نه ماشاءالله او ما په خپلو سترګو هم لیدلي دوی زموږ یو سوشل اکټیویسټ دی که نه دوی د درستخان هم لګوي او ډېر د خلکو مرسته کوي نو ما خو په خپله داسې لیدلي دي چې د مسلمانانو روژې دپاره زموږ سیکانو روڼ هم چې کوم دی اهتمام کړی دی په اختر په ورځ هم چې کوم دی نو د دوی لاسه چې کوم دی نو موږ ته هر څه راځي نو دا یو ډېر ښکلی دغه دی چېرې تاسو سره داسې دغه شوی دی چې نون مسلمز راغلي دي دوی درستخان دغه کړی بالکل جی موږ ته په دسترخوان باندې تیر کال راغلیو هغه ایون ما سره والنټیرز راځي اوس ریسنټلی دې کال دا 5-6 دن پهله ماته د انډیا نه لکه دا ویل نه دي پکار په دې ټي وي خو ماته د انډیا نه هم فنډز رالل هغه هندو ده هغه وایي تاسو دا کانسیپټ او دا هیومانیټیرین سایډ ته چې تاسو دومره انسانیت دپاره وایي زما ریلیجن څه دی یا ستا ریلیجن څه دی آنا خو هغې ما ته ډونیشنز رالیږلي دي نو لکه هغه شي ما ډېر اپریشیټ هم کړه ما ته خپله ډېر خوښي وشوه انسانان خپل منځ کې اختلافات نشته که نه نو هغه لکه مطلب داسې هغو سایډ نه هم راځي داسې بهر نه ما ته څو کسانو کانټیکټ کړی و چې کوم نان مسلم دي خو لکه مین زمونږ سپورټرز دي لکه دا شی ما خپله انکاونټر کړی دی حمید صاحب څنګه انډیا ته زه زما نکاح نه دلی کې پاتې کېږي زما چې کوم دا هم دې سره ډېر ښکلی جوړښت زه د کلیو سره هم کوم زمونږ نکاح نه دلی کې پاتې کېږي او دلی سره سره زما اصل کې ما باندې دې وخت کې مختلف ملکونو پابندیان هم دي کې انډیا هم فست دی هغې دا وجه وه چې زه ډانک سویره ټي وي بیورو چیف هم پاکستان کې د انډیا چینلو او د هغې نه پس زموږ چې کوم حالات شروع شول نو هغې نه زیاتره ټویټس چې کوم هغه زما و اګینسټ انډیا کله چې هغو اپریشن دلته وکړو او بیا د هغې جواب موږ ډېر زبردست طریقې سره ورکړو نو انډیا ته زه نه یم تللی فیملی به تګ راتګ اوس خو بارډرې بندې دي خو دا ده چې اراده مې وه ځکه چې بالکل انډیا ته تله پکار دي افغانستان ته تله پکار دي نور ملکونو ته خو زه چې کوم زموږ په پړوس کې دي هغو ته زه تللی یم نو انډیا اوس فلحال پلان حالانکه زما نکاح زما خویندې زما وروڼه ټول چې کوم دي دا والد صاحب دوی به تله راتله او زما چې کوم نکاح نه وه زما ماماګان تروریانې دا به هم اوسه پورې به راتلل خو دې وخت کې بارډرې بندې دي نو صحیح اراده زما هم نه ده جوړه شوې ما ته پته ده چې که زه لاړم هم شم نو ما ته مسایل په انډیا کې به ډېر زیات دي ځکه چې زما یو چې په ټویټر باندې تاسو لاړ شئ یا زما په ویلاګس په تھرو باندې لاړ شئ نو زما لږ سوچ ټوټلی ډفرنٹ دی حالانکه زما پاکستان زموږ ملک دی جی او بېشک زموږ اختلافات سیاسي نظریاتي هغه ډېر یو بل نه جدا دي خو هغې باوجود چې کله په وطن باندې خبره راشي د وطن د عزت خبر راشي نو بیا دا نظریات دا سوچ دا زموږ چې اختلافات دي دا یو سایډ ته او بیا د ټول نه مخکې پاکستان لکه چې کله د شجاعت خبره راځي د بهادرۍ خبره راځي که نه نو زموږ ذهن ته دلته پکې پکې کې یا په اور پاکستان کې بلوچي هم دي خو پښتانه چې کوم دی که نه هغه موږ آیډیالایز کوو همدغه شان چې کله موږ انډیا کې ګورو نو د سکھ برادري چې کومه ده که نه د دوی ماشاءالله یو ډي ان اے ډېر سټرانګ دی باډي بلډ وغیره او دوی کې د غیرت عنصر ډېر زیات دی
ګوره جی زمونږ که پښتنو بریډ وګوره د سیکانو بریډ وګوره دواړو کې ریزسټنس پروت دی دا هغه قومونه چې بارني قومونه به راتلل نو کم سے کم دوی به ریزسټنس شو کوو او هغې نه پس به دوی چېرته دلي ته یا پرېښودو ته هغې کې به دوی مخکې یو دیوار جوړېدل او شروعات کې ځکه چې مونږ هغه خلک یو چې مونږ د ځمکې سره جوړښت دی زمونږ او د ځمکې سره چې کله ستا زیاته مینه وي او بیا ته هغه ځمکې سره ته دومره محنت مینه کوي او چې په هغه ځمکه باندې بل سړی راشي حمله وکړي نو هغې دپاره هغه ریزسټنس قوت کهی نه کهی هلته نه را اوچت شوی دی بیا که موږ د جنګونو هم خبرو وکړو خپل د قوم دپاره یا خپل د ځمکې دپاره هسټوریکلی که وګورو د پښتنو د سیکانو دواړو طرف ته چې کوم هم هسټري کتل د هغې کې هغو د هغو غیرت د هغو د ځمکې دپاره چې کوم هغو ریزسټنس کړی دی یا اوورال که تاسو وګورئ زموږ د خیبر پښتونخوا که پولیټیکل هسټري هم تاسو راوباسئ که نه موږ همیشه بدلاو طرف ته تللي ټولو صوبو کې دا نشته موږ عموما بدلاو کړی دی بدلاو ما ته یو خان نشي کولی چې یاره ته دا اوټ دله ورکړه زه یې نه ورکوم په پنجاب کې چودري ته باندې دا زور اچولی شي په سند کې وډیره ته باندې دا اوټ هغه کولی شي تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا کې عموما هر پارټي راغلی ده یس او د دې اوس نه ده چې کله د ولی بابا یعنی زموږ د باچا خان دور نه شروع کو او د هغې نه مخکې لاړ شو هم هغه وخت کې زموږ ریزسټنس و نو څه نه څه دا وجه ده چې په برصغیر کې دو قومونو باره کې دا خبره کېږي چې یاره دوی سره پنګه مالی نو دغه وجه ده چې لږ غونته کې ما خو دې وجې نه موږ سره کمزوري موږ ایښي وو دغه د غیرت ته وجې نه موږ ته نقصان هم دی پښتنو ته هم دی سیکانو ته هم دی په ډرګس کې موږ اچولي یو معاشي صورتحال زموږ هم کمزوری دی د پښتنو هم کمزوری دی نو د دې بیا وجوهات د غیرت موږ ته دا وجوهات میلاو شوي دي چې دهشتګردۍ چې کوم معاملات دي هغه هم موږ باندې مسلط شوي دي आप बिल्कुल खामोश बैठी हैं कुछ ऐड करें थोड़ा सा नहीं ज़रूर क्यों नहीं सबसे पहले तो इट इज़ नाइस टू बी हियर और दूसरा ये कि अच्छा मतलब अच्छा लगता है मुख्तलिफ कल्चर या मुख्तलिफ लोगों से मिलके और जैसे शाहरुख ने भी कोट किया कि हम तो डेली बेसिस पे डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रिलीजन हमारे पास दस्तरखान पे इवन वो लोग भी आते हैं जो शायद मुस्लिम नहीं होते जिन्होंने शायद रोज़ा नहीं रखा होता बस सिर्फ इसलिए कि उनके पास खाने को नहीं होता तो वो दे जस्ट कम टू दस्तरखान टू हैव फूड तो इट इज़ वेरी नाइस मुफ्ती साहब तासो गुम सरे तासो रवम इंशाल्लाह नन काफी बात को और लोकेशन के लिए गुरु जैसे सूरत हाल जी अफराज साहब मुझे स्पैगेटी तैयारी की जी सर जमुंगा चिकन वेजिटेबल चाउमीन ऑलमोस्ट रेडी दी दा बोस मुंगा डिश आउट अफराज साहब द चाउमीन एंड स्पैगेटी के इससे डिफरेंस थे स्पेगेटी बेसिकली द पास्ते कम शेप ते दा غي نوم دی او چاؤمین چې کله هغه سپیګیټي ریډي شي هغه نه پس دا غي ریسیپي نوم چاؤمین دی او جی صحیح تاسو کوم کوکینګ آیل کې جوړ کو دا مونږ چاؤمین مونږ پوخ کو په ډالډا کوکینګ آیل کې جہاں ماپتا وہاں ڈالڈا جی بالکل व्यूअर इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक बखैर रमजान बखैर रमजान बखैर रमजान वेलकम बैक हम पश्तोवन रमजान ट्रांसमिशन په خیر رمضان کې اوزل بیا مونږ تاسو ته هر کله وایو او نن مونږ سره یو دسه جرنالست اینکر ولاګر موجود دی کوم چې ډیجیټل مسایل حل کولو کې اهم کردار ادا کړی دی مقدر خان صاحب السلام علیکم سر څنګه تاسو شکر الحمدلله روزي څنګه تیری شکر الحمدلله روزي خو خې تیری تاسو سهار څنګه تیری موږ هم خې تیری نو په هغه علاقې کې اوسېږو ما دغه دی نور دي څنګه حال دی شکر الله تاسو سره خو اکثر د کرکټ ګراوند کې ډېر ملاقاتونه شوي بس تاسو دا د یو ښه خبره یې تاسو پېښور پلیټ فارم نه لږ وروتلو په اسلام آباد سایډ ته راغلو دلته کې تاسو کرکټ میچ کې پارټیسپیټ کوم نه زه خوشحالي پېښور کې چرېم نه اوسېدلی لاهور کې مې ټول ژوند تېر کړی و اسلام آباد کې ما بس فلمونو کې مې کتلي وو بس هغه در باندې خوشحالي ګو حاجی خان نو څنګه ریپورټینګ ښه روان دی بس شکر الحمدلله دا او به داسې دغه دی څومره رښتیا خبرې کوئ او څومره رښتیا سیاست څه حالات دي سیاست ښه بس دا خو داسې اوس څه کوم کرنٹ سچویشن څه کوم دی هغه تاسو ته پاته برننګ ایشو څه کوم دی ایران اور اسرائیل والا بس نن سبا څه سحر پاسو هغه راسننی شپې سملاستو ټایم پورې بس هغه نیوز پړو حالات څه کوم دی هغه راخلو کلیکټ کوو
बस अल्लाह दे मुंह मुसलमानों ته خیر وکړي. اوس خو موږ دا یریږو چې شپې ود کېږو نو د پټرول یو ریټ چې سار را پاسو نو 50 روپۍ شپې سیوا کړي. حدی کی وا بلا خبره اوس کې ما بیګا سوچ اندا کول اوس بدقسمتی سره پاکستان کې دا اوس دا 55 روپے لیټر آی تھنک دا ګران شو د سره به مو مهنګای دوم راځیات شي خو ادا پټرول سکوم دي دا ریورس شي دا واپس شي دا ریورس تاریخ ته نه نه دا ریورس کی دا خالی د جنگ د لپاره دی اب زی کنه هغه بیا واپس نه راځي دا تا بیګا نوٹ اټس ریورسیبل خبره یو خبره ده هغه مهنګای باندې خبره ده چې ستا پاکستان ګورنمنت سره ریزرو د 30 ډیز پراته او دا هغه پټرول دی چې کوم تا په زړه ریټونو باندې اغستې دي ته څنګه د عوام نه هغه زوړ ریټ باندې کوم پټرول لته په عوام باندې بم ګراوي دی وخت کې یو طرف ته کوم ګورو هندستان خپل د عوام د لپاره 30 ډیز ډونالد ټرمپ هغه اجازه ورکړي زمونږ دلته چې کوم د نوبل پرایز لپاره وزیر اعظم هغه نومینیټ کړي نو په کار د چې موږ هم لګي اجازه ملو شي کنه او دی وخت کې دا خبر نه چې د ریورسیبل دی پاکستان کې هر شی کوشش مونږ کړی دی اوس دغه ترانسپورت ګران شو کنه د دې کمولو د لپاره به تاسو ګورئ چې څومره ټایم به لګي عام سړی په ژوند باندې بیګا دوی بم وغورځو دغه خلکو اختر ورځې دي د اختر ورځې دي پردیس نه خلک مطلب یو خار نه بل ته بل دي ایگزیکټلی جی هغه بجټ یو ډیسایډ کړی کنه دغه ډیسټرب شو کنه سر تاسو ګورئ کنه دی وخت کې سبزی ګرانه ترانسپورت ګران را روان را باندې اختر دی د روجي شپاړس روجو ګورو حالات دا دي چې دسترخوان کې سالن خودو د پاره ډېر خلک دا دی چې دا د خدای په قدرت ته چلو دی دا د رحمتونو برکتونو میاشت ده خدای باوجود کوم چې سړی دی هغه سټرګل کې سټرس کې دی چې دسترخوان د پاره خنه خص خپل ماشومان لوي سما نو تا بیگا په نیمه شپه باندې د 55 روپو بم وګورځو حالانکه تا سره 30 روپو ریزرو پروتو او دغه زمونږه منافقت زمونږ کې دا دی چې یو طرف ته خو معذرت غواړم چې رمضان میاشت کې عموما مونږ په نور ملکونو کې زبار پاتې شي مونږ به صرف انتظار کوو چې دیپاولی راشي یا رمضان راشي مونږ خپل لپاره شاپینګ کوو رمضان کې مونږ په مخکې نه فروټ څومره ګران کړي دي چینی مونږ سٹور کړي دا مونږ ګندم ګران کړل هر شي تبعی طرف روان دي او بیګا دا پټرول نن تاسو لاړ شي بیګا دا د اشرافیه انټرنیشنل اشرافیه او د دې اشرافیه ګډ جوړ د وجنه زما ستا په مړې باندې دوی ګوتې خېدي یعنی بیګا 55 روپۍ تا ګران کچا چې زوړ پټرول اغسته هغه سوکتي ټول سیټان دي ټول اشرافیه دا غولتا یو شپه کې ارباو خرباو روپو فایده ورکړه او دا فایده چا لړه دغه چناستي دی وخت کې چې ستا په 15% خلک چې کوم دا عوام باندې مسلط دي نو د دې نقصان چاته دی ماته دی دوی ته دی تاسو ته دی ځکه چې زما او د دوی فائدې د دوی محلات ته دي د دوی بچو ته دي غریب انسان ډېر مشکل سره سروایو کوي خبره ما ته کومه خبره کوله غدا چې دا خو برابر شي د پټرول خو د کومه مهنګایي څخه کومه زیات شي کنه لکه نورمال اشیاء ولا څه کومه نورمال روټي دا غو بیا نه ریورس دا مو د پر ټول الارمینګ سچويشن دا چې مو پاکستان کې یو شی بیا ګران کو اوس کې مو फायदा ورنه اوچتو مو باندې یو زیاره پټرول ګران شو نو پټرول سره به اوس کې خیال مقدر باندې روزي دومره اثر کړی دی چې اول خبره د ریورس ته نه راته اوس چې کله روزي ول مالک کلو کړ د اثر وشو دې ته وای اثر ډیر دی د روزي اوس ارباز سپتا سو ګوره کنه سپ دا لکه دی وخت کې وګوره دا ماحول دومره اثري چې روزه ستاسو ده خو په ما باندې ما اثر دی یعنی د ماحول دومره فرق نو مقدر خراب دی روزي نیولې دي مطلب نسلې دي او ریلیجیسلی وګوري مونږ کې په مذهب کې نشته هندو ریلیجن کې شته بالکل ما بالکل زه جانزیب کالج کې هم زما ملګری راسول نو نن شفقت ایاز صاحب نن سبا په کابینه کې هم د پکې پی کې نو دوی اکثر مونږ ته چارمیت سنگ سے بیا راته مطلب مونږ ډیسټرب کوي یار زموږ روزه ده ما ورته روزه په خېټه باندې تا مطلب دا چې لکه وګي د ته روزه وای ما سبب سره روزه एकदम نو هغه سره ما په روزه مونږ کې خو دا ما خام کې به اکثر دا چې اولنې روزه چې کله ما کې خو دا نو ما ته الکاون ته ما لکه زه وګم ډیر زیات بس ما د شپک روټي به ما ته راوړای اچي ممکن استو نو زما په خیال آی تھنک کجور ان پکوړه نن پلس پلس کیسه ختمه یعنی اگر روټي په ځای پاتې شوي په کلی کې بالکل زما ملګری دي زه عموما چې کله د روزي چوټیانې شي کنه رمضان نو زه بیا کلی ته زم په کلی کې افطاری کیږي او په شورګری دي زموږ ډېر خسته خسته علاقه ده او یو خو مطلب شینکې مونږ هلته دسترخوان غوړ کړی ملګری ناس یو روزمات ښه زبردست چلیږي زموږ به اکثر ځکه زما ډېر عمر په دیرو کې زما ملګرو سره پاتې شي مزه
نو زمونږ ملګری اکثر به سحري له به هغو زه هم پاسولم نو چې ښه دسترخوان باندې چېرته ښه شی جوړ شو نو زه به پاس لم او ما وخوړه سحري به وکړم بیا به زه وده شوم یو ورځ یو مېلمه راغلی و هغه آواز وکړو چې یاره دا کس پاسوی روجې روزده دی به روجې ږدي سحري وکړي ما چې کله دسترخوان ته وکتل نو ما لکه نن په ناره به ږدم کلي کې زموږ ډېر ښه ماحول دی روژې بلکې اختر دپاره اوس نه ما تقریبا یو 3 جوړې چې کوم دی ګنډلې دي ځکه چې ډېر ورپس یس ځکه چې زمونږ ویساکي چې کومې د هغې خو ډېر کم خلک یو مونږ دلته که نه انډیا نه یا بار نه خلک راځي ګیټ ټوګیدر کېږي خو زمونږ د خلکو د سیکانو یا دلته چې پاتې کوونکي هندوان دي هغو سیلیبریشن زیاتر فوکس ای دي چې هډوکي اختر به کلي ته به ځو اسلام آباد نه به تښتو ځکه اسلام آباد خو د پردیسیانو ښار دی که نه نو زما ټول په کار کې انتظار چې زه به کلي ته لنګې کلي ته زه ډېر کم ځم مصروفیاتو د وجو نه خو اختر چې دی دا زه کله هم نه مس کوم د کلي اختري بله خبره ده چې تاسو دا خبره کوله که څه تاسو بیړه ویسئ کلي ته لاړ شو عید لپاره اسلام آباد د پردیسیانو دی تاسو ته پاته 71% اسلام آباد کې پښتانه دي جی بالکل اوس دا نور ټول وشتي دي اسلام آباد کې څه ته کوم سېکټر ته اوسې دا ته فیلینګ سر راځي نه چې دا اسلام آباد دی ایون ریسټورنټ کې بینکس کې هر ځای کې دا رستورانت کې هسپتال ته لاړم ډاکټرانم پښتانه مریضانم هغه میډیکل دا چې کوم دی هغه هم پښتانه خپل کام نه ښکاري نو دې وجه څه هرمید به تاسو نه تاسو کوم لکه اسې دا اکثر لما ذهن کې دا سوال راځي چې د وجه څه د اسلام آباد کې آر یو میک میتا مولاټ شو تاکہ ہاسپٹل کے سکولز کے مارکیٹ مالز آر یو کې پښتون کاسوي جی دا ویلی ګوره یو خبره دا دی کې شک نشته چې موږ ټول عمر ډېر وروسته پاتې شو او انټرنیشنل اسټابلیشمنټ زموږ د اسټابلیشمنټ کوشش دا و چې دا څومره پلان جوړ شو هغه زموږ خلاف جوړ شو یاره د پښتانه د شډل پډل یو موږ هم ډېر خوشاله چرګه شډل پډل پښتون دی زه ډېر غیرتي ما ډېر نر یم اوس موږ غیرتوب او نرتوب لږ سایډ ته کړی دی یار موږ ډېر جذباتي استعمال شو موږ ته پته ولګېده چې ایجوکیشن او دې کې زما ګریټ لیډر باچا خان صاحب ډېر غټ رول او باچا خان مونږ ایجوکیشن طرف ته راوستو دپاره هغې باندې فتوې هم د هغه وخت کې مولیانو لګولې او انګریزانو هم ډېرې فتوې ولګولې خو هغه یو ډېر کوشش و او هغه پس نه هغې نه پس مونږ دا وکتل چې زموږ چې نوی بریډ را روان دی که نه دوی ته پته چې ایجوکیشن نشته تاسو سره ته مخې ته نه تسلی زه به مخکې لاهور ته راتلم تاسو خو سر پاتې شئ ډېر عمر تاسو خو ټول عمر دالته فلمونه کړي دي چېرته ما ته په کوڅه کې یو پښتن نه میلاوېد اوس زما دکاندار پښتن دی په هاسپټل کې پښتن دی ایګزیکټلی د دې وجه دا ده چې موږ ډېر محنت کش خلک یو مونږ هر قسم محنت کو مونږ هر قسم ماحول کې ځان ایڈجسٹ کو او دغه وجه ده چې مونږ یو ریزن دا هم دی که نه چې لکه سوري ټو سی لکه چې اوس مونږ کلي کې که نه یا دغه کې که زه اوس تاسو د کاټن سوټ واچولو ته راووتې په خپل نوي ګاډي کې که نه نو زه به تاسې په بدو بدو سترګو ګورم دا اثر خبره ده ورځو کې یو مرډر شو هلکه ولې دې ویشته وجې روزانه به کاټن واچولو ما مخې ته ودرېدو مې دا یو مایند سیټ و که نه خو تاسو والا خبره چې اوس ورو ورو هغوی لږ ایجوکیټډ هم شو او لکه بیا د کلي خپل یو سرټن باونډریز دي یو پیرامیټرز دي هلته تاسو دومره ایزیلی دغه نشئ کولی نو بیا نږدې هم دی د 2 غنټو مزل دی اوس کو موټر ویم دی 1.5 غنټه کې تاسو راتلی شئ او دلته چې کوم دی اوس چې څومره تاسو دغه ګورئ نو زیاتره هماغه فیملیز دي انډسټري هم دې طرف ته زیاته ده بیا کاروبار روزګار هم څه نه څه دا دی یوه بله خبره دا چې خپل مو پښتنو څه کوم کلچر دی مخبل روایات طور طریقے آغا پویریدن نہیں پکار کر آیا دیکھیں سے شاک نشتا سمو پختانو اسلام آباد خالد فیڈرل خبر کوم اسلام آباد کے آرے محکمے کے ٹولو نا کامیاب کاس سگورے گا پختون بھی دا خبر آ رہی خو شډل بدل پښتون څه کوم دی غان د مو روایت دی زما په لاو ګریوان معزت بغواړه باندې د پاره شډل پډل پښتون مونږ د وخت د حالاتو د وجه نه مونږ وهالي شو زمونږ ډیر ښه د غربت تلاس یا مونږ داسې ویلو شو یا کلچر مونږ داسې انګیج کړو چې یاره مونږ یو داسې شو کړو حقیقت دا نه دی حقیقت دا دی چې یار مونږ مینوا مونږ کې هر طرف ته چې کوم مونږ کوشش کړی دی چې یاره که چا هغه میلمستیا شوه
एजुकेशन तरफ तुम मुंग कोशिश करे दे तद के पी के या द पख्तनो लग शात लाड से ढेर शान दी जम पॉजिटिव बेशक द नेगेटिव एस्पेक्ट जिरावती दी आया स चिकुम दे वजूहात आगे पता द जमा तो सुमा खत के होदा बल वजह दादा ची आगा कल्चर ची आगा प्रमोट कोलो बजाय मुंग आगा पख्तनवली आगा जमुंग द देरो द मशरानो अदब यो बल सर के नास्ता पास्ता मलगरतिया मुंग आगा प्रमोट कोल पकार दी शायद आगा द फिल्म प थ्रू दी अरबाज खान सेबना त जगह दा खबर कोम शायद आगा द टेलीविजन प थ्रू दी تاسو هم لږ څه انټرسپټ کې کنه نه اصل کې مین تاسو خبره کنه چې دا شډل پډل باندې زمونږ پښتانه ډیر خوشحالي یس په دې ورشي په دې کې بیا د غیرت هم راشي د کلینا لیګلم لکه سپیشلی دا ما جنکی چې دا د سبق نه وای زمونږ کلی کې دا لوګ شته دا شی لکه په دې لحاظ سره غلط دی چې تل لږ مخکې راوځي لکه زیما زکه چرته مثال کې طور په د اسلام آباد ته نه راغلی کنه زه اکثر دوته ویم په دسترخوان سپیشلی زه تم شي کما چرته اسلام آباد ته ځان نه راويسته کنه زه به اوس په بنو کې پروت وای جی شډل پډل و پروت نه بتا هیلپینګ هند ما چلولې نه بماس نو چې ته څومره مخکې راځې ستا پښتون ته پکار دی چې ته لګ راو باسا اسلام آباد ته رالو لاهور ته رالو کراچي ته لاړو لکه زه اکثر دا خبره کوم پېښور کې دي کنه دا خلک کال سنټرز دي اسلام آباد ته چې مونږ رالو زمونږ ملګري دي دغه وړوکي ورونه دي په 8 کلاس نه د پیسو ګټلو کاروبار سیستم ته سوچ وي زمونږ خلک څه شي دي یا سبق وایا یا مزدورکاری کاو دینه مونږ مخ کې نزو سبق ته په کور کې د په ماشوم باندې سبق ویلو یا یې بوزي کلی تلته په دکان کې نه نو دغه شی لک چینج کول یو بل خبر هم د سر چې لکه مونږ پښتنو کنه دا یو کلچر دی چې کله د خپل خار نه بل خار کی کنه د یو پښتون بل پښتون زیات مرسته کوي هغه د مینې لیول هم زیات دي خپل کلی کې کنه والله کې د مرسته دغه شی پوزټیو دی دا ګوره زموږ سره زموږ د خور ناسته ده بالکل خاموش ده دم پښتنه خور ده پښتو کې مم غب شپو لګو کنه په امریکا کې پښتو کې خودي او اردو کې خبرې کوم خو صحیح خبره ده اور मतलब इस्लामाबाद के इतने ज़्यादा पठान है और अगर डेर बहुत अच्छा लगता है डेर आओ बिल्कुल یو سیک زمونږ رور ناسته دومره ښکلې یو پښتنه رور کور بلکې کم پټي وي کنه دا فرست ټایم راغل ما دا په زور دا مت ډیر کلم ما ځان سره واستا خو دې ماته انکار وکړو چې نشم تلګا نه دا ورغه غټه مسله شاروخ بل تا خاص خان صاحب نو واورد مونږ واورد کنه لکه ما د نه کالو ټلویزیون کړی دی بیا هیز ا هیرو نو هغه مخه ته کې ناستل دوی ته ډیر ګرانی مونږ ټول ته ګران دي کې شک نشته د دې والد صاحب ډیر زبردست پرسنالټي یار زه ما چې په پاکستان کې په خسته هیرو دغه ځوانه هغه ویډیو چې راشي نو هغه امیتابh بچن ته مخه ته تاسو شانه هایټ هغه چې کله راغی ماته زمونږ چې کوم کو هوست و نجيبه هغه ماته چې هغه روان یقینا ما نه از ا هوست ماته ډېر مشکلات شهر زوی بس خو چې کله هغه راغی زه داسې کمفورټ کړم نو د دې خبره ټیک ته چې یاره تمره غټ سلیبریټي ناست او د پاکستانیان زما ګرانه د موږ لپاره زه خو ډېر یو کمفورټ زون ورکوم چې ټولو ته زه خو داسې دا very cooperative دا تاسو د لپاره دا تاسو د فیملی د وجه نه هغه جینز داسې دي چې تاسو کمفورټ زون ورکوئ ځکه تاسو والد صاحب هم داسې دي تاسو هم داسې بالکل صحیح ده استاد ولکه پروډوسر هغه متعدد طریقه خېلو چې کله تاسو دا کیمرې مخ ته راشو کو تاسو ته پته چې دا کیمرې سره دوستی به څنګه دا یو ډېر وخت پورې مو دا شی اورېدو چې را کیمرې سره به دوستی کوو بیا مو بعد یو بل پروډوسر راغلو هغه متي چې یار دا کیمرې مخ ته راشي کوم بس په ویل کسه تا کیمرې لګې دي دا دوته ځان دا یم چې تاسو ذهن نه بالکل دا وباسو چې دلته کیمرې لګې دي به تاسو دا ګیټ نارمل کو دا اصل کې ځکه چې ما 6 سال ویډینګ شوټس کړی دي 6 سال زه تاسو فوټوګرافر او کومه ته تاسو وې چې ته ودرېږه تصویر ته ما ته دا پته نه لګي چې زه څنګه پوه لا به داسې دا کیمرې والی او فیر چې کوم دی دا ډیر اکثر خلکو سره دا یو انګریز و ساينټیست و هغه پروډوسر او هغه دا کوله ما یو ډاکومنټري کاته هغه لسما 35 سال وشو چې زه اینکر یم 35 سال کوئی څه اوس زه کیمرا شایم دا کیمرې سره دوستی کول ډېر مشکل کار ډېر مشکل خبره ده او بس دا د خپل هر سړي خپل یو ډومین دی یو فیلډ دی سر تاسو لایف ټولونه لوی کامیابی چې دا غسه ده زما د پر غټه کامیابي دا ده چې زما انټرو ته راغلی یس ما ارباز خان دا ټولونه لوی کامیابی ده چې دا سیو پرسنالټي سره
موقع ملاو شو د غب شپ او خو کامیابی مقصد هغه د هر انسان کامیابی نه د تا د چډر غټ غټ ملاو شي یا ته غټ بنگلې جوړې کی کامیابی دا د چې ته وړکی غونته کې چینج هم راولې په معاشره کې سوسایټي کې دا ډېر غټ فرق پرې باسي شاروخ یو خبر وکړه زغه کوټ کوم شاروخ په شره زموږ سوچونو کې بدلاو پکار دی شاروخ شان کسان بدلاو راولي د بنونو را پاسې د میسج الته ویول الته خويندو مندو ته بده د پوي کې د چې کوم اولاد را روان دي د کم سے کم هغه ته یو داسې پیټرن به شو کوي چې آیا دا لار ده زه ایز ا پاکستانی زه بار دنیا کې پاتې شم او بار دنیا کې به مانم اکثر کوېشن سکانو بکاو هندوانو بکاو چې یار پاکستان کې څنګه پاتې کیږي ته هلته خو سرکټې روان دي او وخت کې په طالبانو ډیر زیات غوبلو خلکو نه بسرونه کټ کیږي انډیا والا ته یې کم کنټری دي کنه هغه ته لګي پاکستان کې پته نشته کم وار روان دی دا نقصان دی بار ملک څه اسلام آباد ول خلکو ته سروې لازم وزیرستان ته بل ورستل سروې لازم زه دا ټیوبیل والا سروې کوم انډرګراوند واټر جیولوجیسټ یم کنه تاسو یار نورم فوټوګرافر ته جیولوجیسټ ته سوشل اکټیویسټ ته یو ګټه پروګرام کوي دا ټول ټیلنټ ورو بريد ارنینګ په یونیورسيټي مو ته هټ ریټن را کرو را از ما وا فوټوګراف د نصیب کړه ما به یونیورسيټي کې خپل فیس په کولو اما فوټوګرافي وا بیا هغه نه بعد چې اوس زما پروفیشنل لایف ته اغاز جیولوجیسټ یم انډرګراوند واټر سرویر یم هغه کې چې کله اکثر بار د کلی وزیرستان ته لاړ شم یا خو دې خلاص شم نو زما ملګری ماته وای ته ژوندې څنګه رااله مطلب الته خدا حالات دی چې مونږ دلته لاړ شو زه تم چې راځي تاسو مرا سره دي سوسو مې بولیم دي نو دا صرف یو کانسپټ جوړ شوی چې دین تاسو خبره کوډه خیر رواني زمونږ چې کوم دی هغه یب شو ډیش آوټ شو چومین انا ودې تاسو یې ظالم ده څه پته هغه زما پاپا وای چې وړه وراله راوړ ولا شيف دور سور سپین د خپل پخې او خپل افرا صاحب یو بل کمپلیمنٹ ملاو شو دا او چې دا وین زلې صحیح په خپل کې اوپر اغلی چې د ماده ټایم بکله کې خیر یعنی بس دا بس ټیبل باندې تاسو ته راوړم سر کوم وای موږ یو پښتون رور چاینیز ته بوتلو روټه موټه مې چوکړه بارو ته روټي څنګه وا پرې د مړه روټه خو پکې وړونه जी सर زمون چکن ویجیټیبل چاومین ریډی شو دا بیسیکلی چاینیز ډیش ته خو پاکستان کې زمون خلک دا ډیر خوخی ریسټورانټ کې اکثر چې خلک راځي او دا مونږ جوړ کړی دی په ډالډا کوکینګ آیل کې جهاں مانتا وहाँ ډالډا او دې سره سره د دې چې کوم سپیګیټي مونږ یوز کړی دی په دې چاومین کې هغه مونږ یوز کړی دی د بیک پارلر ا ټرو پاستا ایکسپرٹ جی افراد سے معذرت sorry to interrupt you it's okay بس ایکچولی ټایم زموږ سره چې کوم دی د پروګرام ډېر شارټ دی اروي صاحب که څه داسې ویل غواړي د زړه خبره نو ویلی شئ زه خو بس انتظار کوم د روژه ماتې خوله کې چې کوم اوبه راغلي دي ورته ځای تاسو ته نشته پته مونږ نن پیری پیری بایټس هم پاخه کړل تاسو د سیکانو مطلب څه سپیشل داسې سپیشلیټي زموږ خو چې کوم د پښتنو سپیشلیټي زه کوم غلطه پاتې شي دا زموږ په کور کې او هغه مختلف ځایونو کې به بالکل شته ویجیټیرین دي نان ویجیټیرین دي موږ چې کوم څه ګورو چې خدای سره بس دا ته کنکلوډینګ میسج ور ډېر مهرباني زه خو سب دا وایم چې روژه کې او را روان اختر دی روژه کې هم خپل صرف خپل د کور خپل د ذات لپاره نه بلکې عموما د بل د سوچ مالک د بل یو غریب خپل ضرور چې کوم دی دا هم خیال ساتي ځکه دا روژه هم دا پیغام راوړي او اختر هم دغه پیغام راوړي چې امن بایچاره رورولي او یو بل سره هغه په زړه کې چې نفرتونه دي هغه ختم کړي جی سر زه به ارباز بھائی بس دا میسج په دایر کوم ته تاسو څنګه ګاټه کا لکه تاسو څوره انکم وي ته کوشش کوه چې غ میکسیمم څه څوره تا انکم دی که ته خپل مور پلار ته خپل بچیو به خزه به او خويندو ورونو به ته څومره زیات لګی کا انګور ته به الله څه کوم دې برکت اچي په زیات کې انګور دې کې ایون کې خطر جیب کې 500 روپۍ می کا ته به ټینشن نه خلی ته 500 کور ول به ولا کو تا ته بخته غیبانه طرف نه 5 واچو ته 500,000 یو لک روپے درته غیبانه دي کور ول به لګون پکار جی سر شاروخ خان صاحب any other hidden talent hidden talent خو زمونږ بس تاسو ته ټول ما وخول بس یو میسج دا دی چې څنګه چې حمید بھائی ویل یو بل سره بایچاره د یو بل خیال ساتل
مونږه ته پکار دی مخکې اختر را روان دی روژه خاصم نوم د روژې نوم صبر دی خو ډېر عملي خلک صبر پکې نه کوي مونږ ته یو صبر کول پکار دي او عید را روان دی عید کې کوشش کوئ چې خپل ګاڼ ګاوڼ سره څومره مرسته کوئ شي مرسته کوئ ډېره مننه جی تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ جی ډېره مننه بیا به زه دا وایم چې ګوره لکه زمونږ د چینل چې کوم سلوګن دی یا نوم دی که نه هم ون پښتو ون نو لایک وی آر ون ډفرنٹ کلچر ډفرنٹ ریلیجنز نو باونډریز نو پیرامیټر چې زړونه یو وي که نه او یو بل سره تړلی شوي نو بس بیا چې کوم دی نه دا هغه صرف هغه جغرافیایي باونډریز دي نو بس الله مو خوشحال ساته او بس الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي انشاءالله سبا به یو نوي پروګرام سره نوي میلمنو سره تاسو په خدمت کې حاضر کېږو خپل پوره ټیم طرف نه تاسو نه بخښنه غواړم الله پامان بخیر رمضان